تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا جنگ احدو اطلاع چې کله مکه معظمه ته ورسېدله نو د مکه معظمه خلکو په دې خبره یقین نه کولو چې واقعي زموږ دا ټول غټ غټ خلک هلته مړه شولو. سفیان دا یو خو ابو سفیان دی، دا بل سفیانو د عبدالمطلب په بچو کې راتللو. دی چې کله حرم ته راښکاره شو نو ابولهب دغه ورته ویل وراره ته راشه، دی هم د جنګ بدر کې شریک و چې دا کومه اطلاع راغلې ده ته صحیح خبره وکړه ځکه ته راغلې هوښیار یې. ابو رافع وایي مونږه په مکه معظمه کې د بیت الله شریف سره دننه چې کوم د زمزم کوټنۍ وه دې باندې خیمه لګېدلې وه، په هغې کې موږ ناستو. د عباس رضی الله عنه کور والا هم ناستو، موږ ایمان راوړی خو پټ هم ایمان راوړی. ویل ده په دې خیمه کې دننه وم او د خیمې بهر سایډ طرف ته ابولهب کېناستلو او سفیان چې کله راغی نو هغه ته ویل چې وراره راشه ته صحیح صورتحال ذکر کړه. نو هغه ورته ویل چې بس عتبه هم مړ دی، شیبه هم مړ دی، ابوالحاکم ابن هشام ابو جهل هم مړ دی او دا ټول ورته یاد کړل او چې شکست هم خوړل. دا څنګه؟ نو ده ورته بیا ویل چې موږ کله ورسېدلو که نه بس زموږ شاګانې راتاو شولې هغوی ته او مسلمانانو چې بیا په موږ کې څوک وجل او که څوک یې قید کول بیا زموږ لاس خپو کار نه کولو نه هم دماغو کار کولو چې موږ اوس څه وکړو. داسې وارو پار موږ نه خطا شولو او بلکل په صورتحال نه پوهېدلو. بس د دومره لوی تعداد باوجود هم شکست هم خوړلی دی او دا ټول خلک مړه دي چې کوم غټ غټ خلک دي او څه کسان یې رانه قیدیان نیولي دي او څه کسان په لارو کې دي را روان دي. او هغه ویل چې دا خو مسلمانانو ډېر لوی شکست موږ له راکړلو. ابولهب وویلو نو دې سفیان ورته وویلو چې نه مونږ چې کله احد میدان کې د بدر په میدان کې دا حالات وکتل داسې سپین سپین خلک وو او داسې برک برک اسونه وو چې دا قسمه خلک مونږ په دې جنګ کې وکتل او د حضرت نقصان مونږ ته هغه سپینو خلکو راکړی، سپین غوندې خلک وو، برک اسونه وو او داسې ماته ښکارېدل لکه دا چې د هوا نه راکوز شو، د فضا نه چې راکوز شوي وي. ویل ابولهب چې دا خبره اورېدله نوره صحیح پې ونه ویل. ابو رافع ویل زه ټینګ نه شوم او زه خو مسلمان وم خو ایمان مې نه ښکاره شوی. ویل د دې خیمې دا پرده مې پورته کړله ما هغه ابو رافع ما ورته ویل دا به ملایکو فرشتې به وي، دا ملایکو او فرشتې د مسلمانانو مدد راغله ځکه فرشتې خو د عربو مشرکانو منودلې ایمان یې پې و. ابولهب خو ډېر زیات غوسه و، دې خیمې ته راننوتلو د ما نه ډېر خطرناک پړق پاڅولو ویې واله او ویل بیا د دې خیمې نه راویستلمه تر دې په دې دغه باندې خوشحاله د مسلمانانو دا ګټه کړې ده موږ شکست خوړلی دی. او ابو رافع مشر سړی او ابولهب د ده نه په عمر کې کم و. وایي زه یې راواچولم او په دې سینه راته ناستو د عباس رضی الله عنه ویل زه یې وهلمه. عباس رضی الله عنه کور والا په دې خیمه کې وه غره ووتله او داسې یو ستنې غوندې والا ډانګې لوړ غوندې ورسره و او د ابولهب یې په دې سر باندې ووهلو او ورته ویل چې داسې کمزوری سړی ته وجني. ویل زه یې پرېښودلم خو هغې ته یې ځکه څه نه ویل هسې په عربو کې دا یوه خبره وه چې ښځو مخې له به نه راتلل عرب هغوی به دا خپله بزدلي ګڼودله چې په عرب په زنانه باندې د لاس پورته کړی شي یا زه زنانه جواب ورکړم هغه دا به زموږ بیا کمزورتیا به وي
زنانه سره به هغوی بحث مباحثه کول هم نه، زنانه نه به بیا مخ اړولو. نو ابو رافع فرمایي چې هغې ته یې خو څه نه وویل او زه یې پرېښودلم. او داسې په مکه معظمه کې داسې د هر کور نه تقریبا جړا را شروع شوله. او په مکه معظمه کې دا نوحه دا د جړا کلچر ډېر زیات و، بلکې عربو کې باقاعده خلکو وصیتونه کول ښځو ته چې زه مړ شمه په ما به ګریوانونه شلې او چغې به وهي. او داسې کسبګرې ښځې وې چې هغوی به تلل بیا او د مړي په خوا کې به دا نوحه کوله، به دا د جړا غونتي ماحول به جوړولو او داسې په دغه اواز باندې به خلک را دغه کول به جړول به. و دا غونتي صورتحال په مکه معظمه کې شروع شولو. یا ابو سفیان چې کوم بل ابو سفیان دی ول ابو جهل دی، دوی بیا داسې وکړل چې دوی پابندي ولګوله چې څوک به چغې نه وهي، نوحه به څوک نه کوي، جړاګانې به نه کوي. او که جړه آواز راغی نو دا د جرمانۍ ده. او ویل دا جړاګانې ځکه بندي کړلې، ویل دا خو ویل دا به رامانځي، دا کوم مسلمانان په دې مکه معظمه کې پټ پاتې کي، ویل دوی به خوشحاله شي هم جړول کوه هم نه جړول، دا خو به باندې خوایخۍ به کوي. نو په عربه کې دا نوحه وه، دا اول ځلو چې د مکې خلکو دا شیز بند کړلو. اسلام په دې پابندي لګولې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې په هغه خلکو باندې د لعنت وي چې کوم خلکو د مړي په خوا کې چغې وهي، سورې کوي، فریاد کوي. جړا جایز ده، د انسان د سترګو نوخ کې به هغې جواز دی، او چغې وهل، ګریوانونه شلول. نبی علیه السلام ویل چې من ضرب الحدود وشق الجيوب ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیه. کم خلق د داسې مصیبت په وخت کې مخونه وهي، ګریوانونه شلی، یختره وباسي، چغې وهي. نبی علیه السلام فرمایي دا د مسلمانانو طریقه نه ده، او داسې خلق به مسلمانان نه وي. بلکې نبی علیه السلام نه یو بل حدیث دی چې کم خلق د مړي په موقع باندې اکثر زنانه دا کار کوي، داسې که څوک کوي الله به داسې خلکو ته د قیامت په ورځ باندې د جهنم د اور دا چې ورته پخوا به ورته رانجړه به ویل، ګوګړ به ورته ووایو، تارکول به ورته ووایو، چې کوم شی اور ډېر زیات علي. په دې مکه معظمه کې د اوښانو په عربو کې باندې به خارخ راتللو به، نو هغوی به رانجړه به لګول. دا په دې غرونو کې کېږي، تریخ غوندې شیز دی، او ځینې خلک یې دانو لپاره د علاج په بنیاد به استعمالوي، عام خلک یې نه پېژني. داسې دا پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه شی اور ډېر زیات زر علي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي دې ښځو ته به الله داسې قسم خلکو ته به الله پاک د دغه قسم شنو کمیس به ورته ور اچوي چې اور زر والي. دا نبی علیه السلام منع کړې ده. جړا جایز ده چې انسان د سترګو نه اوښکې لاړې شي، او چغې او سورې منع دي. داسې ده چې د مړي په موقع باندې مختلف بدعات رسومات شروع شول. دلته اوس هم دغه شان صورتحال دی چې حالانکې شریعت ځینې پابندیانې لګولې دي، د جړا پابندي لګولې ده، جړاګانې به نه کېږي، داسې چغې سورې به خلک نه وایي. بلکې عمر فاروق به داسې قسمه زنانه وهلې، د دا قسمه زنانو د وهلو شریعت حکم کړی چې ویې وایي ځکه دا حرام کار کوي، دا شیزونه حرام دي. نو د دې شیزونه قسمه خلکو نه عمر فاروق به زنانو باقاعده ګزار کولو. بیا ځکه په کورونو کې چې مړي وشي اکثر دا خپل مړی زنانه سړي نه قبضه کې پردۍ زنانه راشي که نه، بیا د سړو منځ سړي خو د ښځو منځ ته بیا نشي تللی، بس چې د ښځو بیا څه خوښوي بیا خوښوي نه، بیا به کې لا دا چلم چې هلکه ما دله څاروی حلال کړی دی، مېلمانه به دې ټول خیرات مونږ خوښوي. علماو خبره وکړه چې هلکه مړي به کور کې به 3 ورځې پخلی نه کېږي که نه، اوس هم به بله هیله جوړه کړله. او هغه دی جي دا خو موږ دي په خپل نه دي کړي، دا څاروی دوی حلال کړی دی، ته به بله ورځ نه حلالې. هلکه هېڅوک به نه ځئ او زموږ سره پلانکي کور ته زموږ سره به ډوډۍ خورئ، هلکه مړی لکه خیرات دی. دا ټول بدعات، دا حرام کارونه دي. داسې روټیګانو نه ځان بچ ساتل پکار دي. دا روټیګانې چې یو خو داسې چې مجبوري ده مړي په کور مړی شوی دی، هغه د مړي کور باندې داسې میلمانه دي چې کورونو ته نشي تللی، هغه به ګاونډیان خپلوان د روټۍ انتظام به کوي، خو میخې او غواګانې به نه حلالوي، ټولو جنازې والا خلک به دننه کوي.
میلمانه چې میلمانه خو به غوا نه خوري که نه یو سلو کسانو د 50 که میلمنو هر چا ته خپل ماحول معلوم اکثره خلک ځي او هلکه به جنازه کې پس به سړی پورته شي هلکه هېڅوک به نه چا ته اجازت نشته دی هلکه تا تړلی یم تا باندې خرڅ یم داسې قسمو خوراکونو نه ځان او بچ ساتل پکار څوک دا حرام کوي دا څونه دا د انسان په زندګۍ کې ښه اثر نه لري به هر حال اول ځلو چې په مکه معظمه کې په جړه باندې پابندي ولګېدله یو سړی و اسود نوم و د هغه 3 زامن په دې بدر کې مړه مردار شوي مړه او یو زوی سره ډېره زیاته مینه وه نو جړلی خوشونه دا د الله تعالی یو بل قهر او غضب و چې هم یې مړي شوي و هم یې جړلی نه شو دا چې انسان ونه جاړي په یو شیز باندې او دغه جړه دا باندې چې هغه سترګو اوښکې لاندې شي هغه سړی په هغه زمانه کې چا بروي بیا وغلې دا بروي مروي ونه وایي نو سړي په زړه باندې هغه درد او غم پاتې شي یو 3 زامن مړه دي بل جړه پابندي ده څوک به جاړي نه که جرمانه ده دا یو څوک د دین نه خلاف ژوند تېری که نه هغه د مختلفو عذابونو سره مخامخي دا عذاب دی اوس چې هم مړي شوي دي او هم دا سړی خپل سینې بلاس هم نشي ایستلی نو داسې د شپې ټیم دی بهر یو زنانه جړل د غلام اولګو ته ورشه ویل چې د عربو قریشیانو هغه په نوحه باندې پابندي ختمه کړل لکه څنګه چللی چې ور وخت ووتلو هغه زنانه نه اوښ ورک شوی په اوښ پسې جړل بیا د غلام چې دی شهار د هغې په خوا کې ویلي دي چې مونږ ته به دلته په سړو باندې په زامنو باندې د جړا اجازت نشته ته اوښ مړ دی په اوښ پسې جاړې راغی اسود ته ویل ویل دا زنانه نه اوښ ورک شوی په اوښ پسې جاړي هغه غم والا جړی داسې نه دي یعنې دا یو بل غم و په هغه زمانه کې دریم اعلان دا وکړو چې څه کسان خو قیدیان کړي مسلمانانو نو دوی ویل چې هلکه څوک به مخ کې دا پابندي ولګوله چې موږ نه به تپوس کوئ هغوی خو به زموږ فدیه غواړي او د هر سړي په سر به پیسې غواړي بالحال دې ورسره خلک وګنډو کسان غواړو نه که تاسو چا مطالبه وکړه د هر قیدي پیسې به پورته شي او د مکې ټوله پیسه به محمد صلی الله علیه وسلم ته لاړې شي ویلو دا بل غم چې اوس پیسه هم روانه ده خلک تم لاړل پیسه هم ترې روانه ده او په جړه هم پابندي ده څوک به جاړي نه که جړه وکړه دا جرمانه ده دا په مکه معظمه کې د خدای پاک طرف نه په دوی باندې یو قهر او غضب و عذابونه دي ته نه وایي چې یوازې په دغه کې به میلاویږي په آخرت کې دا د عذابونو قسمونه دي چې الله پاک په دوی باندې راویستل بهرحال دا یو تکلیف و یو قهر او غضب و چې د مکې معظمې په خلکو باندې د هغوی د بېدینۍ په بنیاد د شرک د عقیدې په بنیاد راغی ورنه د لات او د عزا او د منات او د ټولو بندګي کوله باباګانو خو څه ونه کړلی او ته نظرونه او منښتې کړې وې او ځکه دا ډېر زیاتو په ډېر لوی بدماشۍ تلي و ځان سره جنکۍ به ولې وې دا به ګډو او سندرې به وې او دا سره دوپړې باجې مړې وې اوښانې به ولې یو کس د مکې معظمې ویل وی روزانه 10 اوښان حلالوئ ویل خرچې په ما ده څومره مست خلک وو 10 اوښان به روزانه 9 او 10 اوښان به حلالول داسې غټ پکنیک و چې غوښې به خورو مزې چرچې به او دا خو لږ مسلمانان چې مړه دا به برابر الله ویل ولږ ستاسو بدماشي وګورو نو دا د الله پاک قدرتونه دی نه معلومیږي ښه چې الله څومره لوی قدرتونو والا بادشاه دی څومره لوی خلق الله پاک د مسلمانانو مخې ته ذلیل او خوار کړل قطع راوغورځول بیا داسې وشوله چې د مکې معظمې نه پس د نبي علیه السلام په بدر کې 3 شپې پاتې کېدلو 3 شپې چې ختمې شولې مسلمانانو سره ډېر لوی مالی غنیمت راغلی و زغرې پاتې شوي تورې پاتې شوي نیزې پاتې شوي غشي پاتې شوي او جنگي سازو سامانو کم اوښان چې دوی د فکر نه بنیاد بولي هغه اوښان پاتې شوي دي سورلۍ اسونه پاتې دي ډېر لوی مالی غنیمت دی ډېر لوی مالی غنیمت دی مسلمانانو سره د بدر د جنگ د ګټې نه علاوه ډېر لوی دولت راغی خو انسانانو صحابه کرام انسانانو او اول ځل داسې و چې مسلمانانو ته مالی غنیمت راغی د شریعت احکامات نه و چې د مالی غنیمت باندې موږ څه کوو نو د عامو خلکو د چا مالی غنیمت راغونډ کړی ول دا به زما دی نو په دې بدر کې بیا ځینې صحابه کرام داسې وو چې هغوی په دې کافرو پسې ورپسې وو هغوی غنیمتونه نه راغونډول او دا خلک یې وزغلول څوک یې رانیول او څوک یې وژل او چا منډې والې دویمه ډله هغه و چې هغه خلکو نه کم شی غورځلو بیا راغونډولو ډېر کولو به درېیمه ډله پکې هغه و چې هغه صرف د نبي علیه السلام حفاظت دپاره و
چې نبی علیہ السلام ته څوک نقصان ونه رسوي. بس به مال غنیمت څنګه کیږي به؟ نو بهرحال انساني فطرت دی چې انسان پیسې د دنیا دولت خوښ دي. صحابه کرام دي او د انساني فطرت نه پورته خلک نه وو. ځینې خلک وایي پیسې نه دي خوښ کنه دروغ وایي. دا انساني فطرت دی چې پیسې روپۍ دنیا ارسه د انسان خوښ دي او داسې نه وایي چې انسان چې دا ماشوم نه دی، ماشوم د روپۍ ولورکه لاس کې کلکه نیولي. دا لیونی پاګلار مور پلار نه پیژني، پیسې خمزداري پیژني، پیسې ولورکه لیونی چرته هم پیسې نه سیري کلکې بلاس کې نیولي. ته تباله د لیونی نه پیسې نه درکې. دا انساني فطرت دی، پیسې دار چا خوښي وي. کبار الذين خلق به دومره خوښي شي چې ایمان مسلمانې پسې وبایلي. دا مینه محبت ګناه ده. دنیا به دومره لیونی نه جوړېږي چې مورم انسان نه پیژني، پلارم نه پیژني، ګاونډي هم نه پیژني، خپلوان هم نه پیژني، خدای هم نه پیژني، رسول هم نه پیژني، مونږ د وسمه به 100 روپۍ پیژني. چې هلکه په روپو به خبره کوو نو دا دنیا پرستی ده. دا د انسان آخرت خرابوي. بهرحال اختلافات دا وو چې دا پیدا مالي غنیمت به څوک اخلي. چا راغونډ کړی به دا مو راغونډ کړی زموږ دی نو. ځینې ویل چې نه چا کافر زغلولی دا خو د هغوی دی. او د ځینې خلکو سوچ دا و چې ګورئ د مشر حفاظت مونږ کړی دی. جنګ خو د نبي علیه السلام په وجه ګټلی شوی دی، مونږ حفاظت کړی زموږ حق دی. بهرحال صحابه کرامو سره خو د الله رسول وو. نو صحابه کرامو د الله د رسول نه تپوس وکړو چې ویسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول. صحابه کرامو د الله رسول ته ویلو دا پیسې مالي غنیمت به د چای. نو الله پاک سوره انفال راولېږلو. موږ مخکې ویلو دې ته سوره بدر هم وایي. الله پاک تپوس، الله پاک فرمایي تپوس کوي صحابه کرام ورته وایي مالي غنیمت کې هیڅ چا حصه نشته، دا د الله دی او د رسول دی. ويسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اساس په الله باندې او په آخرت باندې ایمان وي او مسلمانانو هغه چې هغه د الله او د الله د رسول ټول خلکو د مالي غنیمت الله سونه به پورته شو او زموږ به اختیار نشته. ابه مسلمانانو ته ویلو ګوره په خپل منځ کې تعلق قائم ساتي، واصلحوا ذات بینکم. په خپل منځ کې د دنیا د دولت په جبانې د مال غنیمت په بنیاد تعلقات خراب نه کړي او بل سره مشکل گریوان نشي. دا دنیا عارضی شیز ده. دویمه دا چې په خپل ځان کې خرچ پیدا کوي او درېمه دا چې منځونو پابندي کوي. او بیا الله پاک چې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. د مؤمن تعریف قرآن کو چې انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان هغه خلق دي اذا ذکر الله چې کله الله یاد شي د الله بڑائی بیانېږي وجلت قلوبهم دغه په زړونو کې درزار پیدا کی، دغه زړونو کې یو کیفیت راځي. بیا او چې کله ورته قرآن وې د قرآن د لوستلو سره په ایمان کې اضافه راځي او په خپل رب باندې توکل کوونکی وي. دا صحابه کرام خو د قرآن شریف په جبه باندې پوهېدل، قرآن اویله ورتللو، الله پاک په خبره باندې پوه شولو چې اسینه مسلمانان غنیمتونه خراب نه کړي. غنیمت پسې باندې دی د خپل ایمانی کیفیت لګو ګورئ چې اسه الله پاک یادی ستا په لړ کې درزار پیدا کی کنه پیدا کی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دا د ایمان خاص کیفیت دی چې د انسان په زندگی کې وي. موږ به چېرته نه محسوس کړی، چا به محسوس کړی وي. د انسان په زړه کې د ایمان د الله د کبریایي د لوی د وجې د انسان په زړه کې خوف راشي، یره راشي. او د قرآن د لوستلو، د قرآن په ترجمه ویلو، د قرآن پوهېدلو په نتیجه کې د انسان په اعمالو کې تبدیلی راځي او په خپل رب باندې توکل کوي. صحابه کرامو ته قرآن نصیحت وکړل. بیا وروسته راغی چې واعلموا انما غنمتم من شيء فلله ورسوله. د لسمه سپاره چې بیا شروع کېږي په هغې کې د غنیمت بیا باقاعده خبره راغله چې 15مه حصه د مسلمان، 15مه حصه د بیت المال، 4 حصې به بیا د مسلمانانو وي. بیا پیغمبر علیه السلام ته خو آیات راغی، بیا صحابو شعر نه دی کړی زمانه د استر نه، بس الله ویل زموږ د الله او د رسول اختیار دی او د قرآن د الله د رسول سره ملګري خلکو خبره پاتې کړله. ان صحابو ته خبره ځکه اسانه وه چې پیغمبر پکې و، د پیغمبر اطاعت په هغوی کې و، خبره منودله. زمونږ مشکل دا دی چې موږ خو د الله او د هغه د رسول په خبره اول پوهېږو نه.
دا چې موږ جهاد او د قتال له خبرې کوو دا خلک وجلو چې سټونه تیوال ځینې خلک په خفه کېږي په دې باندې موږ چې لکه موږ نه پوهېږو په دې خبرو دا سټې دې ولې والو یا دا ولې دی په قرآن ژبه نه دی پوهه داسې نه ده چې هر چا د زندګي میلاو شي دا زندګي انترا انسان دپاره او د اسلام دپاره بهتر دا ضرور نه ده نو کله انسان دا جهاد غلط استعمالیږي د جهاد کوونکي کله ناکله غلط استعمال وکړي ځکه جهاد بدنام شي کله خلک د جهاد په ژبه نه پوهېږي د جهاد په مقاصدو نه پوهېږي د دین د روح نه دی خبر د دې وجې نه هغه د جهاد کې د خلکو د وجلو د داسې طریقې کار باندې هغه باندې یو بل شان کیفیت یې داسې نه و پکار دا په قرآن او د حدیث نه د ناپوهتیا خبره وي داسې نبی علیه الصلاة والسلام بیا په لاره باندې چې کله تللو مدینې منورې ته نه ورسېدلي په لاره باندې بیا په یو ځای کې صحابي ته حواله کړل دا تقسیم کا پنځمه حصه دې بیت المال ته لاړه څلور حصې په ټولو مسلمانانو باندې تقسیم شولې څوک په جهاد کې شریک وو او چې کم خلک د الله رسول پاتې کړي د جهاد نه هغوی هم پکې حصه وکړه لکه عثمان ابن عفان یې پاتې کړو اسامه ابن زید یې پاتې کړو دا څومره دی دغه د نبی علیه السلام لور بیماره وه دی پاتې کړي ورته او بیا چې کله نبی علیه السلام مال غنیمت تقسیم شولو بیا نو څه اختلاف نه و بیا د الله پاک رسول 2 کسان راولېږل مدینې منورې ته د زیرې په بنیاد باندې او دا یو اسلامي طریقه ده دا یو اسلامي خبره ده چې مسلمانانو ته یا یو انسان ته یو نعمت الله پاک ورکړي یو خوشحالۍ والا خبره راشي په هغې کې زیری ورکول سنت طریقه ده بلکې د زیري په موقع باندې نبي صلی الله علیه وسلم سجده شکر کړی ده چې کوم خلکو ته د یو ښه نعمت د مسلمانانو د غلبې د مسلمانانو د چوتوالي د اسلامي ګټې یا د یو بلې خبرې زیری راغی نو مسلمان له سجده پکار ده یعنې ډزې نه دي پکار ډولکي نه دي بجاوال پکار زموږ د پښتنو خو را بلې طریقې دي چې ماشوم پاس شي په سکول کې جو هم به ډولکي وایي او که چرته بل شي چل وشوم به خلک ډولکي وایي که بل شي چل وشوم به خلک ډولکي وایي ډولکي د مسلمانانو کلچر نه دا د هندوانو طریقې کار ده ډزې هم نه دي کول پکار دا هم صحیح طریقه نه ده خلق ډزې کوي څوک ګډېږي د اسلام طریقه داره چې الله تعالی انسان ته یو نعمت ورکړلو یا یو خوشخبري او نعمت والا خبر راغله شریعت وایي سجده وکړه د الله په نعمت باندې دې ته سجدې شکر وایي نبی علیه السلام کړي په حدیثو کې د هغې تذکره شته دی مبارکباد هم ورکولی شي ځکه چې نبی علیه السلام مدینې ته رسي بیا خلک یو بل له مبارکۍ ورکوي نو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه او زید ابن حارث رضی الله عنه د الله رسول دواړه ولېږل عبدالله ابن رواحه ته ویل ته د مدینې پورته سیډ کې خلکو ته اطلاع وکړه او زید ابن حارث ویل ته د مدینې په ښکته طرف کې اطلاع ورکړه خوشخبري زیری دپاره فورا ورسوي دواړه چې کله مدینې منورې ته راورسېدل په مدینه کې په بل شانې پروپیګنډه وه په مدینه کې د منافقانو یهودیانو ویلو محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی مسلمانانو شکست خوړلی دی او داسې شوي دي او داسې شوي دي پروپیګنډې وي زید ابن حارث چې کله راغی په مکه په مدینه منوره کې خلکو ته خوشخبري ورکوله ځینې منافقان رالل ویل ګوره که د نبی علیه السلام اوښه د زید سره وه چې په کوم اوښه باندې نبی علیه السلام تللی و هغه اوښه نبی علیه السلام زید ته بیا ورکړې وه ویل وګورئ که نه ویل موږ نه ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی اوښه د زید ابن حارث سره ده عبدالله ابن رواحه هم بیا راغی دواړو خلکو ته ویل دا منافقان پروپیګنډې کوي مشرکان یهود وی نبی صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام ټیک ټاک دي او 1000 کافرانو ته هم شکست ورکړه دومره هم نیولي دي را روان دي او پل ابو جهل هم وجلی عتبه وجلی شوی دی شیبه وجلی شوی دی مهاجرو خو پیژندل پلانکې وجلی شوی دی او چې کله مسلمانانو ته یقین راغی نو په ټوله مدینه منوره کې د الله اکبر اوازونه شو سبحان الله د الحمدلله د لا اله الا الله ټولو خلکو د الله کبریایي بیانوله د الله لوی خلکو بیانوله ځینې خلک په سجده باندې پرېوتل او مسلمان په مدینه منوره کې داسې د اختر غوندې ماحول شولو ډېره لویه خوشحالي وه په مدینه منوره کې زید ابن حارث فرمایي چې موږ کله مدینې منورې ته راورسېدلو په مدینه منوره کې د نبي صلی الله علیه وسلم لور مړه وه رقیه رضی الله عنها د عثمان ابن عفان
بیبي وا دا بیمار او چې نبی علیہ السلام کله بدر ته سخت بیمار وا عثمان ابن عفان د جهاد نه پاتې کړو ته بنځي زمو سره د جهاد کې به ته شریکی به ثواب کې اسامه ابن زید مسره پاتې کړلو اسامه ابن زید فرمایي چې کله زید ابن حارث راغ عبد الله ابن رواحه راغ نو موږ په رقیه باندې خاورې اړولم دغه قبر جوړ کړی و لکه هغه خمغه خوله نبی علیه الصلاۃ والسلام په دومره سخت حالاتو کې تللی چې خپل لوري بیماره پرې خو دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام ګوره لور سره د خلکو څومره مینه څومره محبت د خپل بچی سره نبی علیه الصلاۃ والسلام انسانو هغه د بشري ټولو تقاضې لره ودلې ور جهاد اهمیت اور جهاد دا میشن دا ډیر زیات اهمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او عثمان ابن عفان خاوند ورته پاتې کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ځینې مسلمانان بیا ووتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته ووتل دا 36 کیلومتره بهر د مدینې نه ځینې مسلمانان په اسونو باندې په وخانو باندې کېناستل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکبادي له زیر خوشخبری مرته ویل شي مبارکبادي په شریعت کې شته مبارکبادي یو بل ته مبارکباد ورکول خو څه الفاظ ویل پکار دي په شریعت کې الفاظونه مختلف دي بارک الله پکې راغلی چې بارک الله الله پاک تاسو له برکت ورودي او دا چې جزاک الله ول الفاظ هم پکې راغلي دي خدا چې د هر کلچر خبري وي موږ بل ته وایي چې مبارک شه یا تقبل الله منا ومنکم دام د مبارکبادي الفاظ دي الله دې تاسو هم قبول کړي الله زموږ هم دا قرباني قبول کړي تقبل الله منا ومنکم بارک سوک مبارک شو بل ته وي سو ګناه نه ده دا د مبارکبادي تقریب به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې خلق وتیو او یو خاص مقام د چالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د خلکو ملاقات وشولو په مدینه منوره کې ډېر لوی خوشخبری وا ډېر لوی خوشحالي و د مدینه خلکو اول ځل داسې لوی د خوشخبری خبره واورېدله او مسلمانان ډېر زیات په دې موقع باندې خوشاله چې د بدر نه مسلمانان واپس شولو په دې درمیان کې په لار باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو اهم کارونه بلم کړي او هغه ډیر زیات عجیبه و اینی چې کله انسان په دینی خبره باندې نه پوهیږي کنه هغه ته واقعا ناشنا ښکاري یو باغ دغه داوا چې عقبه ابن ابي معيط دا یو لوی کافر و دانی ولا شی په جنگي قیدیانو دا هغه سړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په مړی کې صادر اچولو په بیت الله شریف او هغه صادر یې تاو کړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سا مبارک بن کړو د الله رسول سترګې مبارک بار تراوته او بیا ابو بکر صدیق راغ او صادر ته د راس خلاص کړو ورته لا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله دغه مخکې ویلي تاسو هغه سړی وجنی چې هغه وې د رب الله دی بل دا چې روټۍ کړي وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورغله نبی علیہ السلام ول روټۍ به ال خوم چې کلمه وې عربو به د مهمان نوازي او دا د خپل درستخان او د حجرې ډېر احترام کولو نبی علیہ السلام دا مخره بس په دغه کلمه وې ما زما سره دومره مینه د روټۍ لمه راغواړي نو دا نبی علیہ السلام لا سونی ول روټۍ نه خورم سو پور دي کلمه نه وي بس دغه کلمه په مقوله چې بس ما درستخان د حجره مې ده بیا بس ابو جید راغله ولته خو کلمه ویل هغه ګور ما مجبوری و ما ځکه کلمه ویل ده نور مسلمان شوه نه ما بیا هغه ورته ویل زیبو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته بلاړ تو کې په عربو کې د خراب د ټولو نه خراب کار نن هم د چا مخ ته لاړ تو کول دا ډیر خراب کار دی دا دشمنی ده بس هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ ته بلاړ تو کړلې دا لوی به احترامي او توهین رسالت کړو دا د نبی علیہ السلام نو څوک چې توهین رسالت کړي وو د نبی علیہ السلام دومره غټ دشمنو نبی علیہ السلام دا مړ کړي او غالبا علی رضی الله عنه ته غالبا ویل علی رضی الله عنه د شرط طرف نه په تور باندې ورو په لار باندې مړ کړل او دا شرط طرف نه زکوالو چې قران شریف مې لري فجر فوق الاعناق د شرط نه وای او د شرط نه قران هم زکوي چې دا د مخینه طرف باندې کوم انسان علالی نو دا سا ضروري تکلیف ډیر نه او د شرط طرف نه تاسو کالاله اګه تکلیف او د ډیر سیواوي دیو جنا د دې شرط طرف نه واله شلو مردار کړو په لارې ور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سرا دا نرمي زکه نه کوله
او د مدینه ته نو د په لار کې مړ کړلو ځکه د مستقل د نبی علیہ السلام توهین رسالت کړو دا چې د پاین کې وس موجود دي چې د نبی علیہ السلام توهین وکي هغه له سزا موت ورکي د نبی علیہ السلام د دې روایتونه معلومي د بدر کې ټول قیدیان او جنگي قیدیان ټول را روان دي خو دا هغه فرد سره د الله رسول یعنی نرمی نه کوي چې کم فرد د نبی علیہ السلام توهین کړی دی یو بل فرد هم نبی علیہ السلام په لاره کې دغه د قتل حکم کړی دی د دې واقعاتو بنیادی خبر هم دا ده چې زموږ اسلامي او په دیني روح باندې هم ځان پوهه کړو د مسلمانانو رساتو حالاتو د تذکرین هم ځان خبر کو خپل مسلمانۍ ته وګورو دا څنګه مسلمان څومره پاتې ده د صحابه کرام او دین دا واقعات سره وای نو ته خاصه اندازه چې سبق نه دی پاتې زموږ مسلمانۍ کې سره دی پاتې کوټه غوندي مسلمانۍ دا داسره چې د دین سره د قران او د حدیث سره تعلق جوړول پکار دي قران هم ویل پکار دي د نبی علیہ السلام احادیث هم ویل پکار دي زموږ په کتابونو کې په احادیث کې کتاب المغازی بخاری دویم جلد کې شروع کی کنا کتاب المغازی نه شروع کی امام مسلم هم کتاب المغازی ابو داود کتاب المغازی باقاعده مستقل د احادیثنا په احادیث کتابونو کې جهاد د غزاګانو مستقل بحثونه دی پاغه باندې چې د دې باندې انسان وای دا په هشي به ځینې خبر انسان ته الټه پلټه بیا نخ کاریږي دا ځینې خبره چې د کله ناکله الټه پلټه کاریږي دا غي وجه داوي چې په اسلام او په دین باندې بنیاد تور په هشي ویني او د اسلامي روح انسان نه دی پوکړي د نورم خطرناک او ګران واقعات نبی علیہ السلام یو بل فرد حکم کړی دا عمل کوي ان شاء الله داغه تذکرہ به سبا کو الله پاک دې مولا په اسلام باندې په دین باندې عمل کول توفیق را نصیب سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا